الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر تذكر سورة القمر 33 نمبر آیات 33 نمبر آیات کې د تخفیف دنیاوی د پاره دنیاوی یری د پاره یو بل واقعیا ذکر کیږي په دې خبره باندې دلیل چې سود دین دشمنی کې دنیا یې هم خرابېږي او ګدا څومره زورور شي د الله تعالی باندې زورور کېدی نشي الله تعالی فرمایي کذبت نسبت دروغ کړه او قوم لوط قوم د لوط علیه السلام بالنذر ير ورکونکو پیغمبرانو کوم پیغمبرانو چې ير ورکول د الله د عذابونو يرول هغه د دروغ نسبت کړي نذور جمع د نذیر ده او دغه وخت یو لوط علیه السلام موجودی نو منله خود آیات نه معلومیږي چې ټول پیغمبران نه دي منلي دا جواب مخکې ذکر شوی دی چې د یو پیغمبر نه انکار کول د سیدی کې ټول پیغمبران نه منلي نو په دې وجه باندې جمع ذکر شوی دی چې یوازې لوط علیه السلام نو د غوڼو پیغمبران دعوت دا د سیدی کې غوڼ پیغمبران چې د مسترد کړي نه منلي د لوط علیه السلام قوم د خپل پیغمبرانو تکذیب کړي او دروغجنې ګڼل الله تعالی و ان ارسلنا علیهم یقینا راولې کله په دې باندې حاسبا باران د کانو باران پر راولې الا آل لوط بغیر د خاندان د لوط علیه السلام نه یا بغیر د تابعدارانو د لوط علیه السلام نه چې کومه تابعدار او غبچ باقي به د عذاب کې ختم شو نجیناهم خلاص لدوی لره بسحر وقت د چربان کې سحر د شپې اخري سي ته ویل کېږي چربان ټیپ اسحار جمرز نعمتا من عندنا د نعمت زمنګ د طرفنا كذلك حمدک شاند کی نزي من بل ورک من هغه جاد شکر چې هغه شکر وباسي د الله تعالی سوچ د الله باندې هغه ته موږ دغه شان بدلا ورک سوچ نه باندې هغه ته هم دغه شان سزا ورک ولقد انذرهم یقینا يرول ود خپل قوم نیدو تعالی السلام بد شطنا د عذاب زمنګنا پتمار او نو دی وسره اختلاف کو بالنذر په يرولو کې لوط علیہ السلام د خپل قوم د الله د عذاب نه يرولو لیکن قوم سره بده کې اختلاف وکړي چې نه بده کارونه کې ګناه نه ابدي من عذاب ناراض نو پتمار او حقیقت سره اختلاف وکړو په نظر په يرولو ولقد راودوه یقینا را طلب کړی و د لوط علیہ السلام نه عن ضيفه ملمانه د هغه داغه مشهور واقعه د مکه سوسه تر شوی دا چې لوط علیہ السلام قوم د نارینه سره بدکارو په بیمارو باندې اختو الله تعالی او عذاب هم بدک شکر کراوست چې پرشتي او تراره د پرشتي د الکانو په شکر کې بغي شکرونه خستو او درود علیه السلام سره ملمانه شو لوط علیه السلام په خپل باندې هم دا نه پیژاندل چې د انسانان یو کوم نه بلکې غالب ګمان به انسانانو ال د قوميلو چې کوم مرض باندې یختو نو هغه مرض مطابق خلک خبر شو او رااله لوط علیه السلام کور محاصره کړ لوط علیه السلام پس دروازې بند کړې او دی بار لوط علیه السلام نه مطالبه کوله چې دا منمانه مونږ تاواله لوط علیه السلام د ډیر نصیحتونه وکړه خو د نصیحتونو خلق نه د خپل مرض کې د حد نه اوختري د زین روایت مطابق چې کوم تفسیر یسر ذکر کړی د دروازې ماته کړي یا دیوالونو ته پړوي اندر پای کې خو درې بار ور وختل او کور ته ښکته راودنګل نو دوی رااله د لوط علیه السلام نه د ملمانو مطالبه وکړه ولقد راودوه یقینا طلب کړی و درود علیه السلام نه عن ضيفه ملمانه د هغه په تمسنا نمنګلاندې کړل اعینهم سترګې د هغوی فذوقوا نوسقي عذاب زما ونذر او يرول زما چې څنګه لاندې شو تفسیر یسر لیکلی دی چې کم کسان دن راودنګل نو جبرائیل السلام پس خپل وزر راويست او د کسان په وزر باندې و او جګره باندې وزر باندې ولا معمولی ټک ورکو نو دا ټول انسانانو د غوخي اړو کې دیوالونو پورې بارون خاط ریز مریش کم چې راځه نشو کم چې بار د کور نه ته چې پر ناسو کورې محاصره کړو هغه درته جبرائیل السلام یو دم پوک او دم سره چې کم بهر راغلي خلک ټول لاندې شسترګوي کار پرې خو نو بده کې د هغه بهرانيان چې کم بهر کور نه بهر ولاړ دي د هغه خلکو ذکر دی چې په توماسنا اعینهم منګړاندې کړه سترګې د هغوی فذوقوا نوسقي عذاب زما ونذر او جراول زما ولقد صبحهم یقینا واقع شوی او پریوتل په دوی باندې د عذاب
را پریوتل په دې معنی د بکرتن سحر وختي عذاب مستقر عذاب مستقل کم عذاب چې راغله نو سحر وختي بيخي د اذان نورسته متصل په راغله سحر وختي راغله فذوقوا نوسقي عذاب عذاب زما ونذر يرول زما زما عذاب او يرول څنګه تاسو به نه مری خو څنګه ولقد يسرنا القرآن یقینا من آسان کړی د قرآن للذکر د پاره د نصیحت په حل من مذکر ایشتر یو نصیحت قبل اون کې کاسي نصیحت نه والدي واقعیت نصیحت وارد جرمونه خپل جون کې ونه کی ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء یقینا راغلی آل فرعون النذور قوم د فرعون ته يرون کې پیغمبران فرعون قوم ته هم پیغمبران راغلی وو د الله تعالی د عذابونو يراو كذبون هغوی نسبت دروغ کو په آیاتنا زم آیاتن د کل هټور ته اسماني ټول دین نه منکر شو فاخذناهم ونيو هغوی در اخذ عزیز مقتدر او نیولو د یو غالب او زورور ذات سره یو زورور او غالب ذات دوی ونیول او دوی ختم شو اوس د ټولو واقعیات خلاصه ذکر کیږي دا پنځه واقعیات تاسو ورته چې په دې کې دین دشمنی په وجه باندې خلک چرته لاړو څومره زورور خلک او څومره زیات خلک او څومره خيار د دنیا معلومه ده لیکن الله تعالی په زمانو ته یو هم بجنش د دین د دشمنی په وجه باندې ټول هلاک شو نو اوس الله تعالی د حقیقت خلاصه ذکر کوي چې اکفارکم ای د موجوده کافرانو استاسو خیر دا ډېر غوړه دي بطاقت من اولایکم داوینا ام لکم براءه فی الزبر یا تاسو د پاره معافی را لګلې شوی د کتابونو کې نو اوس تاسو وایي چې موږ عذاب ناراضي او عذاب خبري صحیح نه دي نو اوس تاسو په سره وړي چې د موجوده کافرانو دغه فرعونانو نه او دغه عادیانو سمودیانو د نوح علی السلام قوم نه زیات دي او زورور دي طاقتور دي او دی بزان بچ کې د الله تعالی نشي بچ کول یا دا د تاسو د پاره هغه هلاک شو نو تاسو په دې خاطر باندې بچ چې کتابونو تاسو د پاره معافی نامه راغله چې معافی څه کوي نو آزادي د څه شوی دی د سیمنه د شوی تاسو د غیر زورور هم نه تاسو د پاره معافی څخه پیغام هم نشته نو بیا ورید نه قبل وای ام یقولون بلکې دوی وای نحن جميع چې من دلایو ډیر خلک منتصر من انتقام اخستون کې خلک یعنی موجوده کافرانو داوا دادا چې موږ د مخکینی کافرانو نه زورور نه یو او نه زمونږ د پاره د معافی پیغام راغلی دی لیکن دومره خبره شته چې موږ ډیر زیات یو غټ ډله یو جماعت یو او چې کله جماعت یو ډله یو نو موږ د مسلمانانو خپل انتقام اخستې شو د نبی عليه السلام نه نعوذ بالله انتقام اخستې شو د الله تعالی د عذابونو مخه نیولې شو چې عذاب را باندې رانش چې الله عذاب را ولې موږ دومره ډیر مخه نیوي شو دا دعوت کافرانو اوس اخبار دغه داوی جواب سيحزم الجمع ډیر زرد ډیر نږدې ده چې شکست به وخوري د جماعت تاسو کم جماعت په تمه تاسو چې موږ ډیر یو دومره یو زورور یو دغه جماعت به شکست وخوري پېشنګوي شو همدغه پېشنګوي په بدر کې رښتیا شو او بدر کې دوی زبردست شکست وخور په احد کې شکست وخور ډور جنگونو کې زبردست نقصانات سره مخامخ شو الله تعالی وایي سيحزم الجمع زد شکست به وخوري دا ډله ويولون الدبر او دی براوګر ځای شاګانی ان تیخته به اختیار کی زورور او طاقتونه انتقامونه یې نشته دانش کوي اسی وای بری ساعتو بلکې قیامت موعدهم د دوی وعده را وساعت او دغه قیامت اضحى ډیر hebatnak ته و امر او ډیر تریخ د ځکه کې د بل آیات کې دغه مسله ده چې د دې په دنیا کې کوم شکستونه او خوړل کوم عذابونو سره مخامخ شو دنیا نه پناش پدې باندې خبره ختمه نه ده بلکې د دې سره صحیح وعده قیامت د قیامت کې الله تعالی دینه بدل اخر انتقام به اخلي او قیامت د معمولی شی نه ډېر hebatnak او ډېر تریخ ان المجرمین یقینا مجرمان خلق فی ضلال وسعر دا به گمراهی کې وي او په جهنم کې وي دا به گمراهی کې دی او په جهنم کې وي مکه د دې صورت کې کوم سعر تر شی او هغه سعر په معنا د لیونتوب سره دا سعر په معنا د جهنم سره دی دوه کې فرق شته یوم به هغه ورځ باندې یسحبون جدی برخ کله کېږي په نار په ور کې علی وجوههم پړمخ جهنم پر امبو پړمخ زنجیرونو مې تړل شي رخ کله کېږي ذوق ورته ویل کېږي چې وسکی مس السقر عذاب د جهنم عذاب وسکی
ان كل شيء یقینا هر یو شی خلقناه من پیدا کړل به قدر په یو اندازه باندې. دا د کافرانو د سوال او جواب چې کله موږ د عذاب مستحق یو نو د عذاب په باندې وسول ناراضي قیامت وسول نه قایمېږي چې موږ ته ورواچو خبر ښکار شي. الله تعالی دا غي جواب کوي چې قیامت وسکه ناراضي چې موږ ته هر یو شی در په خپل یو اندازه پیدا کړل په خپل ټیم باندې په خپل وخت باندې ښکار کیږي او د خپل ټیم نه مخکې به وخت دغه نه ښکار کیږي. نو قیامت ته ټیم شته خپل ټیم باندې براش او چې په حال را نه غیر د خبرې دلیل نه دی چې غریشتانه. وما امرنا او نه کار زمون الا واحده مگر یو کلام حل بصر پشان د رب دسترګي. یعنی موږ ته چې کله قیامت قیامو قیامت اراده وو دا موږ ته سګران نه معلومیږي چې دا زمونږ نه ټیم والا ټیم نه اخلي بلکې سترګې برابر کې قیامت بس قایمي. ولقد اهلكنا يقينا من هلاك اشياعكم در استاسو په حال من مذکر اشتر نصیحت قبلون کې کس دا د یو بل سوال جواب دی. کافرانو به ویل چې دا خبره ټیک ده چې موږ د پاره په آسماني کتابونو کې څه ماپیم نه دراغلي زمنګ زورم د مخکینی کافرانو نه ډیر نه دی او موږ په الحال د الله تعالی نه انتقام هم نشو غستل کمزوري شو. لیکن یو خبره دا ده چې زمنګ د بت پرستی او شرک او کفر د الله تعالی بدی نشي خوخي دی در کافرانو اراده وا د دای داوا او بده شته کفر باندې د بوتانو عبادت من کوو الله تعالی په دې باندې نه رانیس او موږ نه خرابوي کوم چې کله قران نه منو د الله پیغمبر نه منو نو د دې کارونه نه دي چې الله په موږ راونی سي ختم هم کیول در کافرانو داوی دي. ځکه کې دا سوال جواب چې موږ هلاکل اشیاءکم در استاس یعنی استاسو غوندي خرج بت پرستانو د خپل پیغمبرانو دشمنانو د خپل آسماني کتاب مخالف او د خپل پیغمبر مخالف اغستاسو غوندي خلک وساس څنګه عملي مونږ هلاک کړی دي. نو چې دغه عمل والا وړاندې هلاک شوی دي نو دغه عمل والا چې تاسو خامخه به هلاکیږي د بچ کېدو نه په حال من مذکر اشتر نصیب قبلون کې کاسي نصیب قبول کی وكل شيء هر شيء فعلوه جدي کوي په زبر دا لیکل کېږي په کتابونو کې عمل نامو کې لیکل کېږي. دا یو بل سوال جواب کافرانو به ویل چې ټیک زموږ عملونه خراب دي د ګناونو عملونه دي خدا ډیر انسانان دي الله تعالی به کم کم عمل نه خبري کې کم کم عمل براجمه کوي دا ډیر دي. نو دې ځای کې دا سوال جواب دي چې دا خبره نشته دي ک ګران دي تاسو ته ګران الله ته نه دي ګران هر یو شی چې د انسانانو کیف علوه نغلق لګيږي په زبر په کتابونو کې موجودي او الله تعالی ته پورا معلومي او دا سي هم نه راځي کنه ستدي کله کېږي صفات کېږي بلکې وکل صغير هر وړه خبره او کبیر او غټه خبره مستطور د لیکل شوی موجودي. د کافرانو د سوالات جوابات او د قیامت اثبات او د حساب کتابو ثابتولو. ان المتقین ان پرهیزګاران خلف جنات و نهر دا بجنتونو او نهرونو کی فی مقعد صدق دا به هغه مقام د رښتیاو کی وي عند ملک مقتدر پانیز د بادشاہ باندې چې هغه د قدرت والا دی.